नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा हुआ मपारा मुसलसल और नंबर आयत मक्का आयतन की द काफिरान मुशरिकान क़बाहतुना ज़िक्र शु। उस पदी आयतन के हम द मुशरिकान काफिरान क़बाहतुना ज़िक्र की। मुशरिकान काफिरान यो क़बाहत दारी कलच दी तकवेली सीद अल्लाह पाक किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदारे तराशई दा मुशरिकान काफिरान भी मुंफिल अब्लाग निक दिन बसिजूद अल्लाह किताब और पैगंबर ताबेदारी नाखु अल्लाह जल्ल शानुहु तदीद तरदीद कई चिददी मुशरिकान काफिरान मुशरान को गुमराहे और कुफर बांधो और दागे कुफर और गुमराहे बावजूद तय्यबल मुशरान फसिजी दादीद पारा बदतरीन क़बाहत। द आयत करीमा दलील दी द तकलीदी मज़मून द हुर्मत द पारा। तकलीद दो किस्म दी, यो तकलीद महमूद और जायज दी और बेम तकलीद मज़मूम और नाजायज दी। तकलीद महमूद पनेके की पदिन की दयो दिनदार अमशर चागा हिदायत बांधी आलिम भी दागत ताबेदारी कवल दी तवी तकलीदी महमूद और तकलीदी मज़मूम पगुमराहे और दीने की द दिन द दुश्मन और द दिन न जाहिल इंसान ताबेदारी कवल दी तवी तकलीदी मज़मूम। तकलीदी महमूद रवादी और तकलीदी मज़मूम नारवादी हिदायत की दचार रहनुमाई हासिल सहीदी और गुमराही की चापस दल और रहनुमाई हासिल दाना जायज। अइम्मा अरबा सलोर मज़हबुल इमामान दा मुजतहिदीन उलमा हिदायत बांधी उस तलोर मजहब मुसलमानान के अव्वल मशरान पसीजी जका हिदायत बांधे आलिमान सही जका दसलोर मजहब मुसलमानान मकसूद बदीन बांधे अमल करो तो जो सड़ी पखबल बदीन निपीगी कोई पेसड़ी पसी बसी और अगर फी कसान मुजतहिदीन चागी सर दिन इल्म और अगी सर दुमरा इल्म दी च कुरान और द सुन्नत ना पखबल इल्म सर द मसले हल राबिस्तीश मुजतहिदीन दग तकलीफ महमूद जका मकसूद बदीन अमल मुखबल नफी की फी बसी बसी और तकलीद मज़मूम पर गुमराहे और बीदीने की चाह पसंद तो बीदीने से बदल और बीदीने के मुशर पसंद बदल कभी दीनी गुमराही कुफर अपना जायज
او په ناجایز کې په غلط سړي مشر پسې روان شو نو دا حرام او ناروا لکه د دې مشرکانو کافرانو پلاران او مشران کافران نو کدی ته وویل چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت لراشي دی به وینا نه خپل مشران پسې نو د دې مشران خو نیکان دي او کافران د دې مشران سره هدایت نو ای سره گمراهي و د دې مشران سره علم نو او جاهل او ناپوه او بیا هم دوی مونږ غریب پسې الله فرمایي دا ډېر کمقل خلک هدایت پریدی د الله کتاب پریدی قرآن پریدی د پیغمبر تابعداري پریدی دین پریدی او بیا بې دینه مشرانو پسې دي دا د دې قباحت او بدی ده نو دا آیت دلیل د تقلید مذموم درد ده په گمراهۍ او بې دینۍ کې چا پسې تلل دا بد او د تقلید محمود په نیکۍ کې چا پسې تلل دي آیت کې دا هیڅ قسم ترتیب نشته نن سبا غیر مقلدین واقعا پسلور مذهبونو کې باندې جرأت کوي نو دا آیت پیش کوي حالانکه دا پکې نشته خبره غلطه ده ګوره په دې آیت کې رد دي د غلطه تابعداري د بې دینه سړي د تابعداري او سلور مذهب مسلمانان چې چا پسې روان دي دا خو بې دینه نوم د هدایت والا نو قرآن کې آیت یو څنګه دي او دې ته مطلب غلطه ده قرآن کې دی په گمراهۍ کې چا پسې مزه او سلور مذهب مسلمانان په دین کې چا پسې روان نو په دین کې بچا پسې زی خامخا او چې سړی په دین نه پیږي په خپل باندې سنور په دې بچا پسې نه خامخا بسي مجبور بسي ولې په دین خو عمل خامخا پکا چې کوم نه پیږي په سړی پسې مزي نو چې دې په دې آیت کې تردید کې په تقلید محمود دا په قرآن باندې دروغ وایي او د امت مسلمه اجماع او اتفاق دې په دې خبره باندې چې د سلور مذهبونو امامان دا نیکان خلک زمونږ د مذهبونو امامان دا نیکان خلک مجتهدینو عالمانو هدایت وسره او په دین کې حقیقت کې مستغرق خلک شدید آیت کې رد کی باغی باندې د قرآن درو صحیح مطلب د دې آیت دا دی چې په گمراهۍ کې د چا مرګتیا مو اوسې خبره ده او په نیکۍ کې د چا مرګتیا کول د عبادت د عین کې او دا خپل مستقل دلایل الله پاک فرمایي په سورۃ آل عمران کې تیر شوی الله وی زما باندې زما د پیغمبر باندې او د مجتهدینو باندې نو د مجتهد تابعداري حکم الله په خپل کړی نو چې یو سړی چې دی آیت کې راځي چې په د مجتهدینو تابعداري مطلب دا سړی په باندې درو کوي دا فرشتہ د مجتهد تابعداري دا الله حکم دی چې موږ په مذهبونو چلی کو دا الله په حکم چلی او په دې کې چرته د کافرانو په ملک کې او په تابعداري باندې رد دي حالانکه مسلمانان سلو مذهب مسلمانان او دی په هدایت باندې روان دي دا نه کان خلق دي تمام دنیا مسلمانان په سلور مذهبا دا د پخوان روان د خیر القرون روان او دا غیر لپاره دلیل تابعداري بدا چا کې چې چا سره هدایت وي او علم وي او کافران د خپل مشران منل هغه سره نه هدایت او نور سره علم نه پوهه سلور مذهب مسلمانان چې چا پس روان دي په مذهبونو کې هغه سره هدایت هم او علم هم ورسره صحیح ده هدایت او علم چې چا سره پس راځي او مقصود په دین عمل او په دې آیت کریمه کې الله پاک فرمایي مسلمانانو ته تسلی ورکړي تاسو د خپل ځان حفاظت کوئ او که کافرانو تر دین دعوت ورکوي او تاسو نافرمانی کوي او خبره مو نه مني نو دې تاسو ته نقصان څه رسوي تاسو خپل دین خلکو ته بیانوي کمنل یې ډیر او کنه منل نو تاسو نقصان ورته نشي نو دا نه چې کافر ته
یو مجرم سړي ته دعوت ورکړي او ستا نه منل ته مایوسه شو او ته په دې یریږې چې دوی به راته څه ووایي نه دوی تا ته هېڅ نقصان نشي رسولی ځکه دوی نقصان خپل خپل حال خلاص او نور په آخرت کې به الله پاک ته بیا تپوس کړي دین والا خلک راغلي تا ولې نه دي منلي الله پاک به تپوس کوي خو دین والا خلک به راخلاصي الله دین په مسلمانان دنیا ته رسوي نو الله جل شانه فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا أَوْ هَرْ كَلَ چوویل شدی کافرانو تا تعالوا تاسو راشئ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ کتاب ته چې الله پاک نازل کړی دی قرآن تراشئ وَإِلَى الرَّسُولِ پیغمبر علیہ السلام تراشئ قالوا نوی دا کافران حسبنا زمون دپاره کافی دی ما هغه وجدنا علیه آباءنا چې موږ دې باغې باندې خپل پلاران پلان نه کدين د موږ لپاره کافي دی الله څه فرمایي اولو کان آباءهم اگر چې پلاران دوی لا يعلمون شيئا في بسبات بدین فی ظلمنا ولا يهتدون په هدایت باندې د کافرانو مشرانو په هدایت نو ولی ورپسې تر دې نه پوښتنه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو علیکم انفسکم لازم نشی تاسو حفاظت د خپل ځان لا یضرکم ضرر نشی در رسول تاسو تامن اسو دولا چا گمراه شو گمراه اذا تدیتم کله چې تاسو هغه ترې رهنمایي کوي هدایت کوي تاسو هغه ته سملار کوي او هغه تاسو باندې ځان کوي نو تاسو ته ضرر نشي رسول الى الله مرجعكم الله پاک طرف ته واپس استاسو دا جميعا تټولو فينبئكم بما كنتم تعملون بس خبرداری بدر کې الله پاک تاسو په عمل باندې واخذ الحمدلله